السلام علیکم ملګرو نن ان شاء الله موږ د سوره فاتحه سبق موږ جاری سو او پرون موږ دا سبق پرې شاو په ایاک نعبد و ایاک نستعين باندې نو نن به موږ ان شاء الله چې دا سورات چې کوم دا ولادت والین رسې دا به موږ ختم کوو ملګرو چلو شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله نوم سره چې ډیر مهربانه ده ډیر رحم کوونې والا ده اهدنا الصراط المستقیم دا چې موږ کیما دا وړو لګیو الله تعالی چې موږ ته په قران پاک کې و دا ورستولې دو او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو پیغمبر باندې ها داغه دو ندو نازل شوی دا الله تعالی خصوصي مهرباني دو په مومن چې دا مخصوص آیتونه نازل شوی دي د بندا په لهجه کې یعنی څنګه چې بندا الله تعالی تسول کوي دا بالکل په غي طرز باندې دا آیتونه نازل شوی دي او الله تعالی یې چې مونږ چې مدد غوړو موته چې سوال کو په دغه طرز باندې موته کو نو مدد کې موږ الله تعالی نه څه غوړو الله تعالی ته ټولو کې زیات څه عزیز ده الله تعالی ته ټولو کې زیات هدایت عزیز ده چې د دین هدایت د مخلوق ته ملو شي نو هغه دی پر الله تعالی کم او بیش 1,40,000 پیغمبرون انبیا دا راستولي دي چې دا خالق الله پیژني او د هغه لیارو پیژني چې دا لیار سیخه لیار دو په دې باندې وځه خوږه نه او دې باندې موته نه بولي ورسي مخه ته نه بو منګور موته مخه ترسي نه بو بلسي نو زه په هر څه شي باندې وځه غالب و او دا لیار باندې وځه بالکل خیر خیریت سره الله تعالی ته ورسېږم یعنی الله تعالی ته ټول ورسېدونی دي که کافر ده او که مؤمن ده او که منافق ده ټول الله تعالی ته بو ورسېږي موږ یو کړه ان لله و انا الیه راجعون موږ مول دی الله یو او هغه طرف ته موږ بیرڅو یعنی هغه ته ورغټی شو نو الله تعالی ته ټول ورډرومي خو ځنه په تاسو لیارو باندې ورډرومي چې هغه چې ټول غزي دي ټول پکې کاندې کپړې دي او ګاډي واړي لیاري دي چې الله تعالی په هغه لیارو باندې ناروزه کیږي چې په دغه باندې مارڅو دا لیار مو د تشهیر دو د خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم طریقہ اختیار کو نو داغه بالکل سیخه لیار دو موږ دلته کې وینځي غوړو چې اهدنا الصراط المستقیم موږ ته هدایت وکا موږ راهنمایي وکا د سیخه لیار یعنی موږ په سیخه لیار باندې روان کا موږ ته وشایا چې داغه سیخه لیار دو په دې باندې ورڅوي صراط الذین انعمت علیهم لیار د هغه خلکو یعنی اوس دلته کې هغه خلک هم شوي ته شیو چې کوم خلک دي انعمت علیهم چې نعمتونه ورورېدلې دي د توي طرفه په هغه لیار کې انعامونه په باندې ورولې دي د توي طرفه په هغه لیار کې هغه څوک هغه انبیاء علیه السلام صادقین یعنی سچا خلک چې کوم دي رښتینی خلک چې کوم دي شهدا چې شهیدون دي د الله په لیار کې هغه خپل زړونه قربان کړي دي او صالحین او هغه صالح خلق یعنی هغه نیکمالي خلق چې هغه د الله حکمونه مني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو مني دا لیار موږ غوړو دا خلق کامیاب دي او دا لیار موږ غوړو په دې باندې الله تعالی خپل انعامات کړي دي خپل نعمتونه پر ورولې دي نو دا موږ د الله تعالی نه غوړو او بیا اپلا موږ څه ویتیو غیر المغضوب علیهم یعنی هغه نه چې په هغه باندې د تو غصه کړي دو په دوی باندې یعنی چې کیم خالق په ګاډو واډو باندې تلل نو په هغه باندې چې تو کیم غضب ورغله ده تو کیم غصه شوی دو په باندې ته په دوی باندې غصه شوی هغه لیار موږ نه غوړو یا الله ته مشته هغه لیار وکړي چې پکې دي تو انمونه دي ولد والین او نه په هغه لیار باندې چې هغه مو کاندو کپرو ته ورځي یعنی غلطه لیار دو گمراه ولا چې هغه مو په کاندو کپرو باندې سیخي
یعنی داسې لیار موږ نه غواړو. او بیا ورپسې موږ څه وایو؟ آمین. یا الله ته دا موږ دعا قبوله کړي. ملګرو نن موږ سوره فاتحه ختم کړه او دا د لمونځ یو ضروري سورت ده او پکار دا ده چې موږ د دې ترجمه یاده کړو او چې لمونځ کې څه ورته دغه سورت موږ یایو نو چې موږ ته پاته وي چې موږ الله تعالی سره څه کلام کوو، څه موږ ویډیو بلې ویډیو رسې اجازه غواړم. الله حافظ.